السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه سام دی. سام بن نوح علیه السلام. د سام پنځه زامن وو. یو ارپخشد بن سام، بل و اعلام بن سام، بل و لود بن سام، ارم بن سام، اشوز بن سام. ارپخشد بن سام براتون کی ویڈیو کی بیان شي په حصہ نمبر 4 کې. ارپخشد بن سام او دې ته بیا وایي عربي مستغربه. عربي مستغربه په براتون کی ویډیو کې د دې تذکره کیږي چې په هغه کې حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام اولاد بیان شوی دی. بل دې موږ سره اعلام بن سام دویم زوی. اعلام بن سام دو زامن پیدا وو، یو فارس او بل وو لاوز. د لاوز بیا درې زامن وو، املاق، اومیم، توسم. د لوط څلور زامن وو، توسم، جرجان، املیک، پارس. د املیک نه بیا جاسم پیدا شو او د جاسم نه پیروان مصر پیدا شوی دی. یعنی د بیا د ارم چې کوم اولادو اوز، کاسر، ماشخ، اوبیل یا ابیل، عبدالزخیم، جبیلا. اوز او کاسر شجر نسب بیان شوی دی په مخکې حصہ نمبر 2 کې، یعنی قوم عاد او قوم ثمود تاریخ بیان شو. ماشخ زوی نبت او د نبت زوی سریان وو. ابیل یا اوبیل نسل چې کوم دی اولاد هغه د مکی او د مدینی په منځ کې آباد وو چې په یو عذاب کې هغه هلاک شوی دی. عبدالزخیم نسل هم چې په طائف کې آباد وو، هغه نسل هم په یو عذاب کې ختم شوی دی. بل د زویو د سام د هغه نوم اشوز. اشوز بن سام. اشوز بن سام نه نبت بن اشوز، جرموک بن اشوز، باسل بن اشوز، ایران بن اشوز. د نبت نه نبتی ریانی. جرموک به دو زامن وو، یو جرامقه او بل وو اهل مرسل. د باسل هم دو زامن وو، اهل ویلم یا اهل ویلم او بل اهل جبا. د ایران هم درې زامن وو، یو فارس، یو کرو او یو خرز. او کنغان خو آلریډي په سیلاب کې غرق شوی. نو دې نه پس راتلونکي ویډیو کې به موږ د سام بن ارپخشد اولاد بیانو چې په هغې ته موږ عربي مستغربه هم ویلی شو. هغه به راتلونکي ویډیو کې بیان شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Sir Dr. Kashif Nawaz. په شجر نسب کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم شجر نسب موږ شروع کړی چې په هغه کې حصہ 1 کې د حضرت بابا آدم علیه السلام نه واخله د حضرت نوح علیه السلام شجر نسب بیان شو. بیا په حصہ نمبر 2 کې د حضرت نوح علیه السلام اولاد بیان شو، یعنی خام او د یافس اولاد بیان شو. بیا په حصہ نمبر 3 کې موږ د سام اولاد روان کړی دی، سام بن نوح علیه السلام، چې په هغه کې موږ د سام اولاد بیان کو، د ارم، اشوز، لود او اعلام اولاد بیان شو په حصہ نمبر 3 کې. نن چې کوم زموږ لیکچر دی هغه ارپخشد بن سام بن نوح علیه السلام. نن به د ارپخشد اولاد بیانېږي. په هغه کې څنګه دی ارپخشد بن سام بن نوح علیه السلام. د ارپخشد زوی شالخ وو، شالخ یا صالح. د صالح زوی عابر وو او د عابر نه مراد حضرت هود علیه السلام وو. څوک؟ حضرت هود علیه السلام. د هود چې کوم دی بیا دوه زامن وو، یو قحطان بل وو فالق. فالق حصہ به دا مخکې راتلونکي ویډیو کې راشي په حصہ نمبر 5 یا 6 کې به د فالق چې کوم نسل دی هغه بیان شي. نن چې کوم زموږ ټاپک دی قحطان دی. د قحطان زوی سلب بن قحطان، حضور بن قحطان، اوغیر بن قحطان، اوبیل بن قحطان، هدورم بن قحطان، یغرب بن قحطان، دلخ، ملکان بن قحطان، جرهم بن قحطان او حضرموت بن قحطان. دا د قحطان اولاد وو. یغرب دو زامن وو، یو وو زید او بل وو یسجب. د زید زوی نجران او د یسجب زوی سبا. بیا د سبا څلور زامن درې، یو وو همیر، بل وو املا او بل وو کهلان. د کهلان شجر نسب مو په 5 نمبر ویډیو حصہ نمبر 5 کې بیان شي، یعنی 5 نمبر ویډیو چې کله تاسو ګورئ په هغه کې دا بیان شوی ده.
همیر چې کوم یو دی دا د خپلې قبیلې مشر و. بیا د ده څو زامنو دا و همیر بن همیر، بل و المسیح بن همیر، بل و مالک بن همیر، بل و وایل بن همیر او بل و عوف. د وایل زوی زید، د زید زوی سکاسک، د دې نه ډېرې غټې قبیلې جوړې شوې. بل و مالک، د مالک دوه زامن یو و مرا او بل و قزا. د قزا زوی حاب، حاب زوی مالک، د مرا زوی دویم د مالک چې کوم زوی دی مالک بن مرا بن مالک، مرا زوی عمرو، د عمرو زوی قزا، د قزا زوی بې څلور زامنو یو بل یو کلب، بل و زید، بل و غزورا. د زید زوی جهینا. بې دینه پس چې کوم دغه زامنو د قحطان بل زوی ملکان، ملکان دو زامن پیدا شو، یو حضرت خضر علیه السلام او بل کنعان، بل یو زوی جرهم چې حضرت اسماعیل علیه السلام پکې واده کړی و. د جرهم دو زامن مو، یو و عبدالمدام او دویم زوی عبدالعلیل. عبدالمدام زوی نوفیلا، د نوفیلا زوی عبدالمسیح، عبدالمسیح زوی مزاز. دا هغه مزاز نه چې کوم سره حضرت اسماعیل علیه السلام یې نیولې لور ورکړې وه اسماعیل علیه السلام له دې کې ورکړی. عبدالعلیل زوی عمرو، د عمرو زوی مزاز. دا هغه یو مزاز دی چې دویمه ښځه چې کوم دی اسماعیل علیه السلام چا کړې وه د مزاز لوري کړې وه. پهلنۍ لوري چې کوم دی هغه په جرهم قبیله کې یعنې شوې وه، خو هغه څنګه صاحب هغه چې کوم دی ناشکره وه. مکمل واقعه موجوده هر یو سړي اورېدلې ده چې ناشکره ښځه به حضرت اسماعیل ابراهیم علیه السلام چې کله راغله نو هغه ورته چې ته د خپل کور چوکاټ دې څه که بدل که، مطلب دا یعنې ته د خپله لره که دا ناشکره ښځه نو بیا چې کوم دی د مزاز لور وکړه. د مزاز زوی عبدالمسیح، د عبدالمسیح زوی حارث، حارث زوی بشر او د بشر زوی ابن بشر. بل د دې یو زوی حضرموت بن قحطان. دا د چا اولادو؟ دا د قحطان اولادو. د حضرموت دو زامنو، یو بو زید او بل بو یارم. د زید زوی مالک، مالک زوی زید او د زید زوی اسلم او د اسلم زوی صدف. بل د حضرت موت زوی یارم، د یارم زوی ربیعه، ربیعه زوی عمرو. دا اوس بادشاهان چې کوم دی د یارم په اولاد کې راخوشي ټول اخره پورې اخري بادشاه چې کوم دی سجن معروف و. نو یارم زوی ربیعه، د ربیعه زوی عمرو، د عمرو زوی نمرالیز. عمرو پهلنی بادشاه په څه کې حضرموت کې. دویم بادشاه چې کوم دی نمرالیز و. دریم د نمرالیز زوی قریب ذوقرب، د هغه دریم نمبر بادشاه و. بیا د قریب ذوقرب دوه زامنو، یو و نمرالیز او بل و مرصد. نمرالی چې کوم دی څلورم نمبر بادشاه تیر شوی د ده زوی دی. بیا مرصد، د مرصد زوی القمه، القمه زوی زویل، د زویل زوی ابن زویل، د ابن زویل زوی بداد، د بداد زوی بدیل، د بدیل زوی حماد، د حمید زوی حماد زوی دوب، د دوب زوی بشر یا یشر، د یشر زوی جسیمه. د جسیمه بیا دو زامنو، یو یشر یا بشر او بل و سار. د یشر زوی نمر، د نمر زوی سجن معروف. دا د حضرموت اخیری بادشاه تیر شوی دی. د دې نه پس به راتلونکي ویډیو کې مونږه کهلان بن سبا نسل بیانیږي، یعنی کهلان بن سبا بن یسجب بن یارب بن قحطان بن شالخ بن ارپخشد بن سام بن نوح علیه السلام. د دې نسب به موږ سره په راتلونکي ویډیو نمبر 5 کې چې کوم دی د دې نسب بیان شي. بیا په ویډیو نمبر 6 کې به د فارغ اولاد بیانېږي. فارغ څوک و؟ دا څوک و؟ دا د حصہ نمبر 5 ضرور وګورئ.